فکر خو نو کنه زنانو ته نبی علیہ السلام مبارک مخامخ ودرېد هغې ته نصیحت وکړ او ورته څه فرمایي وی اتقوا النار ولو بشق تمرة وی د الله د جهنم د اور نه ځان وساتئ اگر چې نیمه کجوره ولې ني لږ خیرات وکړئ خو چې نیمه کجوره دې ولې ني صحیبہ حدیث پاک کے راضی بخاری شریف حدیث دے کہ خزو باندې د نبی علیہ السلام مبارک غي خبر دون اثر وکړ خدای بیا له پټې لګ زړه باندې نرمي دي دوی اثر ډیر زراخلي چې تقریر وکم کنه ما ته پته اثر را زنانه او د نارینه زنانو په واسطه او زنانه نارینه په واسطه باندې بیا تاسو نه کوي نو خدای ډیر تاسو کوي دا مسله مولوی سے بوکلا او دا بسنګ یو د ځان پورا پوي عمل پې کوي او سړي خو چې په دا وخت دلته ووري او باردار شي نو خدای دې پکې خیر واچي الله دې په موږ عمل راکړي نو هغه زنانه حضرت بلال فرمایي چې زنانو به وخت ته ګوتې کړې والے به رسته او بلال ته په پجامه کې چولې جواب ته مړې ته ګوتې کړې امیل به را واغښته او حضرت بلال ته به ها تا واخله خاون سره مشوره او صلاح پکې نه وه والے او امیلونه د خدای په نوم ها شابه موږ د جهنم د اور نه په دې صدقه باندې او په دې پیسو باندې او په دې زکاتونو او په دې صدقاتو بچ کېږو دا څه معمولي شی دی خو چې د جهنم د اور نه په الله موږ وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به د انسان مال کم مال نه چې زکات نه ورکوي د دې نه به الله یو اجدها جوړوي لویه اجدها او هغه به دې مړی کې پرته وي دې مړی کې سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت دې مړی نه به څه وي او دا وخت کې به شو کوي دلته بوله چکونه لګي او ورته به څه وایي انا مالک انا کنزک مه یېرېږه زه خو ستا مال یم زه خو ستا هغه خزانه وم که نه چې زه تا جمع کولم اوس ټینګ شه نو د مړی نه به یې څه وي او په دې وښکو بوله ټکونه ورکوي زکات نه ورکول د الله په لار کې صدقه خیرات نه ورکول او د الله حق نه ورکول دغه د آخرت لویه سزا د الله دې موږ وساتي او چې په چا په څاروو کې زکات لازم شي او دا هغه څاروونه زکات نه ورکوي نو بخاري شریف کې حدیث د قیامت پر ورځ به دې الله راولي دا سړی او دله به لوی وجود ورکړي په دا میدان کې به یې خور کړي او هغه څاروي به د پاسه ګرځي خپې به هم پرېږدي او په ښکرو به یې وایي او چکونه به هم پرې لګوي یو ډله چې پرې تېرېږي بله به پرې د پاسه راځي تر هغې پورې چې حساب کتاب په هغه زرګونو کالو ورځ کې حساب کتاب د مخلوق نه خلاص شوی دی به په دغه میدان کې پروت دی هغه خپل څاروي به یې د پاسه ګرځي نورونو دا مو وایه چې دا خو بس صرف مونځ او دست دی نه 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 یوازې مونځ او دست نه چې کوم سړی غریب دی خو ټیک شو او که کوم سړی مالدار دی هغه په خپل مال کې لازمن د الله حق ورکوي زکات به ورکوي چې ولې نه کړه خدای مجرم شو مال خدای نه پاتې دی دا خو ځان سره وړی نه شي نو د خدای حق دی ولې نه ورکوي اوس زکات چې مونږ ورکو مونږ خلک نو ګورې د ځمکو جدا دی هغې ته عشر وایي او د نقد مال جدا دی هغې ته زکات وایي زکات د نقد مال دی یا تجارت د مال هغې ته وایي عشر جدا شي په چاپټي کې غلو شوه غنمو شو جوارو شو ګنیو شو ګوړه شوه بل شی شو د میرې ځمکې چې د کومو باندې ابیانه نشته په کومه ابیانه نشته چې کوم د غزمه کې د سین نه اوبه کېږي یا د کندې نه اوبه کېږي هغې به لسمه ورکوي په لسو منو کې یو من په لسو دړو کې یو دړی او کوم چې زمونږ د میرې ځمکې دي چې په هغې باندې ابیانه ورکوي یا په غوانو باندې په ارت باندې اوبه راوباسي د هغې هم تکلیف دی یا په ټیوبل باندې په اوبه راوباسي ځکه په هغې هم د بجلی بل ورکوي نو هغې کې شلمه ده په شلو منو کې یو من په شلو دړو کې یو دړی دویم دا دی چې بعضې خلک دې ورې خرچه او بعضې خرچه به دې نه وباسې چې دا خرچه پې تا نه وکړې نو تا دې دا غنم کول دا خو د هغې خرچې د برکت نه ده نو ډېران شو یا خورې شوې یا چې کومه خرچه دې پې کړي هغه خرچه به دې بلکل نه وباسې هغه چې کوم آمدن ستو شو او بوجو کې دې واچو کومه ګوړه دې وشو په بوجو کې دې واچوله اخر هغه به حساب کې د هغې نه به خپل عشر ورکړې په هغې چې تا کومه خرچه کړې ده او د مزدور دې پې کړې ده تا پې د خاورې د سرې کړې ده د دارو دې پې کړې ده هغه دې نه لرکې په دغې خرچه خو دا فصل کامیاب شو
د اجارې وي، لکه یو سړي ځمکه په اجاره بل له ورکړه، نو زمونږ د امام صاحب په نزد هغه خو وایي چې مالک ته ورکړي، خو راجح قول او مفتابهي قول دا دی چې اجارهدار به د خپل آمدن نه عشر ورکوي. اجارهدار چې کوم آمدن د ځمکې واخیست اجاره به ترې نه وباسي. ګورئ اصلي اجارې پیسې ته لر نه کې دا به ته لرې کوم او د باقي نه به ورکوم نه، چې کوم ستا آمدن وشو د هغې آمدن نه به عشر ورکړي. د عشر مې راته ووایي چې د کومو اوبو باندې تکلیف وي، د میرې وي، د هغې شلمه ده، او کوم چې د سین اوبه وي په هغې آبیانه یا د ټیوبل یا د غوانو خرچه نه راځي لسمه ده. مالک چې کومې پیسې واخیستې، کومه اجاره یې واخیسته، هغه د هغه خپلو پیسو نه زکات ورکوي. هغه په خپلو پیسو کې زکات دی، او په دغه اجارهدار په خپل پیسو په خپل آمدن کې عشر دی. په پټي کې چې کوم په غاړو باندې دا اونې ولاړې دي، اکثر صوبیدار خلک وکړي یا شوه ولاړې یا په دې غاړو باندې چې د بانک په شکل کې نه کړلې، په هغې کې عشر زکات نشته، عشر پکې په هغې کې نشته. که یو سړي په غونډ پټۍ بند کړ او دغه آمدن د پټي وي، غونډ پټۍ یې پرې بند کړ او د دغې اونو د وجې نه بل فصل پکې نه کېږي، همدغه فصل دی، نو بیا به د هغې نه ګورې عشر ورکوي. بوسو کې نشته، چې کوم ستا بوس دی په هغې کې د عشر نشته. کومه چې د ټانټه ده په هغه ټانټه کې د عشر نشته، چې کوم اصل فصل دی د هغې نه به ورکوې. که کوم فصل د کچا وړې به کچا، او په ګیا د خرڅ کړه یا خپلو څاروله د ګیا له راوړو، لکه غنم د کچا وریبل چې د دانه نه کوي، راشه کچی ریبم، یا جوار دی او کچی ریبمه، هغه جوار دغه ته ونه رسېدل، هغې کې بیا عشر نشته. او چې کومه ستا سبزي ده او ترکاري ده، نو ګورې زمونږ په نیز باندې په هغه سبزي ترکارۍ کې عشر شته. هغه یو حدیث راغلی دی، خو د هغې نه هغه عشر مراد دی چې کوم بادشاه به غونډه و، بادشاهان به ترې نه غونډوي، ځکه چې هغې بیت المال ته وړي څښا کېږي، نو ورته د خپل عشر به ورکوې. او د چا چې نقد مالي په هغې کې زکات دی، زکات 40 روپۍ ده، او زکات کال پس به ورکوې. که یو سړي سره په بینک کې مال دی، کور هم ورسره مال دی د هغې د غونډو د کال پس، کال کې ځان له یو میاشت مقرر کړي، په هغه میاشت کې خپل حساب کتاب کوي. یا یو سړي دکاندار دی، د هغه دکان چې د کومه سرمایه ده په هغه دکان کې چې څومره مال دی د هغې قیمت ته ولګوي او د هغه قیمت مطابق زکات ورکوي. خو هله به د نقد مال نه یا د تجارت د مال نه، د دکاندارۍ د مال نه زکات ورکوي چې د مال 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت ته ورسي. ما د دې وخت کې د سپینو زرو اندازه نه ده معلومه چې سپین زر په څو توله دي. حاجي صاحب تا ته پته لګي؟ په 1500 باندې په 1500 سپین زر توله دي، نو که په 1500 باندې سپین زر توله وي تقریبا 15,000 روپۍ ته جوړېږي. او 50 سره سره زري، نو چې 19 تولو ته ورسېږي نو هله به ته زکات ورکوي. که د 19 تولو نه کمې نو زکات پرې نشته. خو ګورې دا هله چې صرف سره زري، او که چا سره نقد مال وي، لکه ورسره نورې پیسې شته، نقد مال ورسره شته، یا دکان یې شته، دکان پیسې دي ورسره، نو بیا ګورې که توله سره زر هم ورسره وي نو د هغې باندې زکات واجبېږي. ځکه نن سبا خو توله 300 روپو ده. دا هله 19 تولې سره د زمونږ ښځو زنانو سره بلا پیسې وي، یو جوړه چې ده نه هغه د 500 روپو وي، او نورې پیسې مو سره نغدې پرتې وي، او اضافه کالو کې زکات نشته. ولې؟ دا خو 19 تولو نه کم دي، 7 تولې دي. هغه په 7 تولو کې زکات چې نی، هغه وخت چې نور مال نی، صرف همدغه سره زر ورسره وي. او که نور مال ورسره وي نو بیا به د هغه سرو زرو او د هغه نور مال قیمت وجنګي، یو ځای به کې چې نصاب ته ورسېږي، لکه د 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېږي، بیا به ته خامخا زکات ورکوي. چې کوم مال د انسان د ضرورت د اصلي ضرورت په هغې کې زکات نشته، لکه د زمیندار کلبه شوه، دی پې خپل پټي دی ساتلې ده، یا یو سانډی شو دی پې خپل د پټۍ خدمت کوي، یا پیولی یو غوا یو میخه ساتلې ده، یو ګډه چیلی ساتلې ده، یا د ضرورت جامې شوي، یا د ملا د ضرورت کتابونه شو، په دې کې زکات نشته. او چې د ضرورت نه زیاتي، لکه مثلا د په یو میخه په یو غوا ګزاره کېږي او د ډېر څاروي ساتلي دي، یا مثلا د زنانه 2 او 3 جوړو باندې کار کېږي او 40 جوړې یې په کور کې پرتې دي، یا ټي وي اخیستلی، ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی، کمپیوټر دی هغه د ضرورت نه زیات شی دی، یو ټوپک ستا په ضرورت کې داخل دی، یو ټوپک نه زیات یې لکه پرتې دی، هغه د ضرورت نه زیات شی دی، د هغې
هغې به بیا قیمت لګی چې هغه قیمت یې نصاب ته ورسېږي 250 نیمې تولې سپین در یا د هغې قیمت ته نو بیا به د خامخا ترې زکات ورکوې نو وروڼو زکات کې سستي مه کوئ بالکل چې د الله حق در باندې راغی فورا یې ورکوه یو خو د ژوند او د مرګ پته نه لګي بیا به په د لاسونو چکونه لګې او په قبر کې به په هغه ځمکه باندې چکونه لګې چې خو که ما ته زکات ورکړې څخه به وه ځکه هغه مال خو زما په کار نه شو هغه مال خو لاړ او هغه خو بچو ته پاتې شو بچي خو زما په خرانه نه او نه زما په نوم باندې صدقه زما متعلق صدقه او خیرات ورکوي نو د ژوند او د مرګ څه پته نه لري خامخا خپل زکات ورکوي ما یو سړي ته پوښتنه کوي زما خو په غونډه زکات نه ورکېږي نو ما خیر دی چې په غونډه یې نه ورکېږي زه به درته چل وښیم که نه پیشکي ورکولی شي پیشکي زکات ورکوه جیب کې زکات پیسې کېږي 15 لس روپۍ فقیر خله ورکوه حساب یې لګوه شل ورکوه وایي دا اوس راته اسانه کړه نو خیر دی چې غونډې نه شي ورکولی په لس په شل ورکوه ځان سره نکاح زکات چې د نصاب خاوند دی هغه د خپل کال نه مخکې ورکولی شي په ځان سره په یو جیب کې زکات پیسې وساته په لفافه کې نورو پیسو نه بیلې چې د غریب ویني مسکینې نه کونډه رنډه هغې له زکات دې ورکوه پته به درته لګي چې دومره زکات مې ورکړه پیشکي ورکوه ښه چا له به زکات ورکوې چې کوم مسکین وي فقیر وي غریب وي هغه باندې په خپله زکات نه واجبه چې په خپله پرې زکات واجب هغه له به نه ورکوې مور له نشي ورکولی پلار له نشي ورکولی نیا له نشي ورکولی نیکه له نشي ورکولی که د مور د طرف نه دي نیا نیکلي او که د پلار د طرف نه نیا نیکي زوی له نشي ورکولی لور له نشي ورکولی که د زوی اولادي او که د لور اولادي خو چې تره چا نه پیدا یا ستا نه څوک پیدا هغې له به زکات نه ورکوې رور که د غریبي زکات ورکولی شي رواره خور خورزه ماما د ماما اولاد تره د تره زامن دا یره که غریبانان وي دې له زکات ورکولی شي لومبی حق د ګاونډي د ګاونډي له ورکه چې غریبانان دي دویم د رشته دار دی رشته دار له ورکه چې غریبانان دي او دریم چې داسې ګاونډي دې هم غریب نه رشته دار دې هم غریب نه بیا عام مسلمان له ورکه نیکانو خلقو له ورکه نیک له ولې چې هغه په عبادت وکړي جامع په ولا والا پیزار په ولا والا په جمعات کې طالبي کتاب په ولا والا ولې د دین سبق په پکې وای ټول عمر بستا پکار راځي زکات پیسې په جمعات نشي لګولې غوړې ښا اته نه راځي جمعات کې لګوم یا پلارې لګوم نه په جمعات لګولې شي نه پلار لګولې شي اب خامخا چاله ورکه څوک به مالک ګرځي چې دې پیسو ته مالک شي زمارونو د زکات متعلق دا خبره مې درته وکړه چې زکات زمونږ په د اسلام په ارکانو کې یو لوی رکن دی مونږ خو یوازې صرف زمونږ دا پښتانه په مانځه کې په دې بدني عبادت کې تکړی منظم کوي که د روژو دې ورته وي ډېر شی نیسي هغه د شوال هغه شپږ هم نیسي زکات دې ورته ووایي نو زکات کې دا تکړه نه بیا او د پنجاب دا خلک په دې مالي عبادت کې تکړی هغې بدني ته بیا نه دي چوي هغې وایي څنګه دی هلکه وایي هغه روژه پیښه وایي پښتون یې پیښه وایي او رمضان جان او پتان جان هغې بیا بدني عبادت کې نه دي شوی مالي عبادت ډېر کوي نو مال هم الله ډېر ورکوي زمونږ خلک بدني عبادت ته تکړی او مالي عبادت کې نیمګړي نو څنګه چې بدني عبادت کې مونږ در باندې فرض دی او ته مونځ نه کوې او ځان درته مجرم ښکاري دغه رنګې په مالي عبادت کې زکات در باندې چې فرض وي او ته نه ورکوې نو تا ته به هم ځان مجرم ښکاري لازما چې په چا زکات واجب شي فرض شي نو هغې کې سستي مه کوې دا د الله حق دی او د الله حق خامخا ورکوې نه هغې کې بیا نشته زکات چې د غنمو نه چا ورکړ عشر اخلاق خلاص شو او باقي غنم چې خرڅ کړي نو که دغه پیسې کال ته ورسېدې آینده کال ته او د نصاب برابر وي نصاب درته ګورې مه ووایي ښه 250 نیمې تولې سپین زر نصاب ته هغه پیسې باقي ورسېدې نو بیا به په کال پسې زکات ورکوي او که نه نصاب ته ونه رسېدې او یا کال په تېر نه شو کال نه مخکې بل ځای کې خرڅ شو نصاب کې نشته صحیح د زکات ورکولی شي که نه شي ورکولی حدیث شریف کې خدا سری چې نبی علیہ السلام په فرمایل چې ما باندې زما په اولاد باندې زکات او صدقه منه ده نو خدا
دا ده چې دې بعض علما وایي چې هغه زمانه کې به سیدانو له د بیت المال نه څه شی مقرر و دې زمانه کې د بیت المال نه څه شی مقرر نه دی خو دا خبره زمانه ده خوښه سید نن سبا خلک ځان په دې ځان ته سید صاحب وایي چې خلک له زکات راکړي سید چې باقاعده د نبی علیه السلام اولاد کې د حضرت حسن او د حسین او د فاطمه رضی الله عنها په اولاد کې وي هغه دې زکات نه اخلي مور زکات ورکوي دا پاک خلک دی او دې له زکاتونه دي نه سپینزر چاندي سړي دپاره اچول څه حکم لري د سپینزر چاندي او د سرو د دواړه سړو منع دي البته سړی که د سپینو زرو ګوته جوړوي د درې نیمو ماسو اندازې پورې د درې نیمو ماسو نه زیاته نه نو خیر دی جوړولی شي سپیدار متعلق ما خبر وکړه د سپیدار او دی وی چې زما داداجي وفات شوی دعا غواړي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي دې موږ زموږ کور کې څه پریشانی ده دعاګانې غواړي دعا وکړئ الله تعالی موږ هر قسمه بیمارونه مصیبتونو آفتونو په امن کې